سلفیانو سره مینا لرو د موحد مسلمانانو سره مینا لرو د لا اله الا الله کلمه لوړه غواړو د لا اله الا الله کلمه ضرور دي من سره دال شوی د ضرور کو هغه د کوم ځای اختلاف شروع کو هغه د اختلاف شروع کو د کوم ځای چې کوم ځای عمران د حدود ته د بکور کې په بکور کې د تمای خبره واوري لکه نو خبره واوري چپ شي جلدی سے خبره واوري دا خبره کوم چې ګورا د ضرورو مسله د احترام وعزت د ضرورو مسله نسبت سلام حقیقتا دا خبره کوي دا خبره ده اختلافو يكون في عروض على الحديث وحنفي لا اختلافات لازم نقول خبرنا لكن دي اختلاف كم من شروع شو دي شروع شو كده دي لا شو دي ضروري ما يبقى مثلا ما باس کوش ضروري کوشي ده ضروري نه ما بيجي ما دي بيقول ده ضروري اختلاف دي شروع شو ده كان جاي کړه پکور کې دي راغله تو کو باندې خړې ته څه خبره دي کور کې جګړه زم داګه د حقوق لپاره راغله نه ضروري نه حاجی صاحب تاسو ته خبره لوکټه ګډه وډه رسید الله زه په خپل اومه په موقع دغه ابیدو او د دې ځای ته موږ لاړو نو دو وته وې چې لکه د مانځه سره د دعا سلام وشو لکه موږ د دې خبرو کې څنګه چا سره چیر کوو نه په څه پوهیږو نو دو ته وې چې تاسو دا ورور ته د خبره کې جو مانځه خبره شروع شو موږ د کیسې کې حدیث کې د حنفي کې جو ته موږ ته قضیه کې په دکان کې وې تاسو د خپل حنفي موږ ته د قرآن او د حدیثو نه ثابت کړه دا محمدي اختلاف کوم پیدا کی زموږ ته څه باندې کې پرته کوم پیدا کی تکبیر تاسو ته غلط فهمي شو دا کنه زه دغه راته وایم خبره کوم 1 منټ زما خبره دیوانه اوریدا اختلاف ولې پیدا کی حدیث کې لفظ الله اکبر راغلی دی استافق کې لیکل دی الله واجل زما سره اختلاف الله حدیث کې الله اکبر دی استافق کې الله واجل دی اوس دلته نه دا مطالعه کوم دا کتابونه باندې موضوع ده کلام دا عوام د ګورونو جګړه ختمول خبره کوم دا بس ته بس وخت اوس په غلط فهمي کې ته دي مکتشف د غلطه خبره رسیدل د زب زما د مخه خبره دا مکتشف په واقع نه ده مکتشف دا د غلطه خبره در رسیدل د څه نو او الله اکبر وایو اختلاف نشته صحیح ده دا ما مين وجه صدا زګه دا په حدیث کې دی خو الله واجب کې زما سره اختلاف ولې دا په حدیث کې اوس زبر خبر یو منټ اوس د دې خبرې د دې خبرې د رد لپاره دا خبره ولې نه کې دا خبره زموږ د احناف علما او ټیک نه ده زګه د فقه حنفي دفاع کې دا حق نه بیان دی چې اختلاف راغلی دی کنه اوس موږ تاسو صرف دا یو لړ شان مطالبه کوو چې الله اکبر ثابتوما الله اکبر تعالی واجب ثابت کړه بس او د په فارسی باندې په بل ژبه باندې دا موږ ثابت کړه دغه ډیرو خبرو ته څه ضرورت دی او ته ما ته وایې د کوم شو اختلاف په دې کې راغلی دی چې تل اسونه دي ګورچته او دي ګورچته دا خبره د ترزاح خیر د خزو خبره او دا خبره د ترزاح حل کما دا خبره مفتی د حل کما يعني ده خبر الزحل چې دې تنوع في العبادات وي رسول الله انا مختلف طرق نقل دي ودي اختلاف د کوم ځای نه راغی او تمام په دې چې تراکای دې د باندې تمام مسجد بحث کې خبره کې خبره زمانه پاتې کی بس شو دا ما نه دي عبارت حل پکار خبره ورته راځي ته پیش کوم الله اکبر باندې خبره وشو کنه په یو باندې اطمینان راځي اوس به راکا خبره چې ما سره دلیل پکار دی الله تعالی دې الحمدلله شیخ استاد مطلب چې به شکریا ادا کوم تاسو شکریا ادا کوم ډېر په مجلس کې وګورئ ډېر په مجلس ان شاء الله د بوخو صرف دغه هغه وګڼه مې مثلا دا څنګه چې ما دا خبره کړم چې بای زه چې دی نو بای دا یو دا کور کې یو دا او یو د ضرور ما تاسو وی چې دیم الله اکبر وای د ضرور چې کله مانه ته وځي الله اکبر وای الله اکبر دواړه وای لکه په دې کې د دوه ډول اختلاف دا دواړه چې کله تکبیر تحریمه کې دیم تکبیر تحریمه کې هغه تکبیر تحریمه کې دواړه او د مطلب فرض دي په دې کې اختلاف دا او د ضرور اختلاف شروع شو چې کله تکبیر تحریمه کې لاسه کم د پوره پته نو دی وای چې تبر دې پوره پته ورور وته چې تاسو تفصیلی پوره دې اختلاف شروع شو ما ورته وی چې ان شاء الله ستاورور با
چې کله مې لس راشم شیخ مخامخ کېنه ته خپل ورور راوله ما یې چې تاسو کوم د اختلاف شروع شو دی د راز د ټول په دغه باندې باس کوو زما او تاسو په دې باندې باس نه چې الله جل لك الله عزت لك الله اکبر دی زما او تاسو باس په دې چې د ضرور او د اختلاف ته هغه ختمول دي دل په ویډیو هغه پوری تر ما سره په ویډیو هغه باس کوي چې د ضرور وګوري چې دې لاس دې پوری پته د ضرور دې پوری پته کوم شران جایز دي کې شران ناجایز دي دې کله څه ورشته او کړشتا نو خبره پر رسیدا وا ضرور دا خبره کوم چې بای په دې باندې وا د موږ کې دا اختلاف نمون په کتاب باندې ته ما د کتاب بس کتاب بل خبره کوم نن د بعد تاسو ما سره د مانه ډېرې مسلې دي تاسو ما سره نن ولې کې یو موضوع راوړی مثال رفع اليدين راوړی امین بالجهر راوړی اما دا چې بای کټه نن ولې کې یو مسله ولې کې یو مسله 3 غنټه 6 غنټه اړ شي باس کی دا چې وړي مسلې د غنټه کې دي نن د دیما کستاو د مناظرې نه بای د شاته وتښتېدل نن دا ټول ګواهان دي مېډیا یې بیا تاسو وایي یار دا چې راغله واسي بس پاتې ولې او تاسو هم نه کوي نه موضوع لیکي راځي نه موضوع لیکي یو ټکی مالدار زه یو خبري وضاحت کوم بل مې کول اور شیخ سي مفتی صاحب یو خبر وکړه صرف دا غي وضاحت کوم مفتی صاحب دا خبر وکړه چې دا لاسونه د نامه د وګو پورې چتول دا خصو مشابهت ده مونږ دا خبر دا ګوره دی مفتی صاحب چې کم پټکي خود نه لري دي بل خواته دیوال دی یو پرون والے ودن دیواله مونږ ته چې سمره پټکی والے شوی په بخاری شریف راته وایي وی دا بخاری شریف ختم دی بخاری ختم کا صح الكتب بعد كتاب الله تحت عديم السماء الجامع الصحيح للامام البخاري دا صحیح کتاب وس په دې کتاب کې دا صفحه دا 100 لکه سیب دغه یوې خبرې وضاحت کوم 171 صفحه دا چاپ کړم احنا مکتب رحمانیه شاه ولی الله محدث احمد علي سالمپوري سے دا د دوی کتاب د دوی مکتب چاپ کړی راځي حدیثونه چاپ کړی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی باب الى اين رفع يديه وقال ابو حميد رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع دا دغه چې رفع النبي صلی الله علیه وسلم حذو منکبه رسول الله لاسونه د وګو پوری اوچت کړي او بیا حدیث تر راوړل وس ګوره حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث راوړل کنه هغه دا دی عبد الله بن عمر وی قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما رسول الله ولدو اذا افتتح التكبيره تكبير شروع يقرا في الصلاه فما ذكر رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه توقف پوری لاسونه اوچت کړه ګوره دا د پیغمبر بیا نبی دا تا نسبت د پیغمبر چې کوم د زنانو ته د زنانو د پیغمبر په طریقه مون کوي کنه کوي د صحیح بخاری دا حدیث کته دا غلط دی دا ماته پیش کړه دا والا بخاری شي زه یو مې کوله عوام تاسو ټول ماشاءالله واورېدل خبره وسواره جی مولای صاحب ته دویمه چې وایي د حدیث په وضاحت باندې تللی کوو زموږ ټیم پوره شو دی زموږ په باندې شروع بجې ټیم پوره شو دی که ده د خبرې جواب ورکوم که ده د حدیث نه ویلې نو ما پرې بحث نه کوو مسله دا ده د صحیح مسلم حدیث دی او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغې کې الفاظ دا دي رفع یدیه پیغمبر د تکبیر تحریمه په وخت باندې خپل لاس مبارک وکړ حتی یحاذی منکبیه د وګو پورې دا د صحیح مسلم حدیث دی هغې کې راغلی دي چې تکبیر تحریمه کې حضرت عبدالله بن عمر فرمایي چې پیغمبر لاسونه چوت کړل د وګو پورې دا حدیث دی د وګو پورې لاسونه چوت کړل دا صحیح مسلم د حضرت عبدالله بن عمر حدیث دی د صحیح مسلم بل حدیث د مالک بن حویرث نه مالک رضی الله عنه صحابي دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لاسونه چوت کړي دي الی فروع اذنیه د وګونو د دې سرونو پورې لاسونه چوت کړي دي دوه حدیث د صحیح مسلم په یو حدیث کې راغلي دي چې د وګو پورې چوت کړي دي په بل حدیث کې راغلي الی فروع اذنیه د وګونو د سرونو پورې لاسونه چوت شوي دا صحیح مسلم حدیث او د وګو دا پکې شته کنه دوه حدیث دي یو حدیث کې راغلي چې د وګو پورې په بل حدیث راغلي د وګونو د سرونو پورې دوه حدیث بل حدیث وګورئ نسائی حدیث سے وائل رضی اللہ عنہ نسائی حدیث سے وائل رضی اللہ عنہ هغه راغلی دی الی شحبت اذنیه پیغمبر لاسونه د وګړو په څوکو پورې چوت کړي دي درې حدیث رالو نمبر 1 د وګړو پورې نمبر 2 د وګړو سرونو پورې نمبر 3 الی شحبت اذنیه د حدیث الفاظ دي د وګړو په څوکو پورې درې حدیث رالو منګه احنا په درې حدیثونو باندې عمل کوو غیر مقلدین یو حدیث اخلي دوه حدیث پری دي موږ وایو چې الی حدیث خلکو له دوکه ورکړي او دا شیخ صاحب علی حدیث ګورکلی حدیث دي صرف په دې دریو حدیثونو کې یو حدیث اخلي بنا کم نه لري
پیغمبر خو اله شهبت یذنهم بالله وګوره په سکو پورې دا حدیث تاسو چرته بیاي پیغمبر خدا ملي چې اله فورو یذنهم د ضرورت وګوره سره په داسې چرته راوړو تاسو یو حدیث هغه درې پرې دی موږ انا په درو باندې عمل کوو ورګي چې کله وګوره په سکو پور راشي نو لاسونه بره وګوره سره نو ته رسیدو او دا هتیلی دا د وګو پورې شوي په درو حدیثونو باندې عمل دم په وجه باندې دم په ادب په درو حدیثونو باندې شکر الحمدلله چې موږ په ټول حدیث باندې ستا طریقه پیغمبر نه ده اوس مفتي صاحب ټول ناول ید مسلې نه وتختیدو د فقه حنفي د عباره غلط عباراتونه وتختیدو او دای تسلیم کړه چې زمونږ فقه حنفي دروغ ویلي دي د دې هیڅ قسمه دلیل په فقه حنفي په یو عبارت نشته صحیح ده بل موږ مختلف حدیثونه ذکر کړل وشاره یو پیری وګو پروژه د کړي دی د وګونو پور زم ستاج کوم تطبیق کو دای د حدیثو خلاف وکړه د دې عمل لپاره کومه طریقه ته ما دي پروژه دې لپاره دلیل ما دوه هایته چې ته په دې باندې پروژه په دې درو عمل لږه خو یو طریقه ده اوس د دې حل ته ځخېما مونږ وایو دا تنوع فی العبادت ده په عبادت کې تنوع جایز رسول الله وګو پروژه کړي مونږ وګو پروژه ته کسو کې وګونه د پوسګو پروژه دی هغه په حدیث باندې عمل ده تنوع فی العبادت رسول الله کړي عمل یو طریقه باندې کله بل طریقه باندې دوه طریقو باندې موږ عمل کوو اوس مفتي سے په درېمه طریقې جاری دا کبه نه دي موږ مستشي وایو اوس نه اوس موږ دې وایو اوس موږ دې وایو خو کېږي علماء احناف بیا خاص کر دیوبندیان اصل بدعتیان دیوبندیان بیا بدعتیان ورپسې اصل مخترعين د دین یعنی د دین کې اختراع کوونکي خلک ځکه دغه عبارتونه ایجاد کړي چې هغه ثبوت اوس د مولوی صاحب سره نشته دی مولوی صاحب نه نیت ثابت کا نه الله واعظم نه الله اجل ثابت کو راغی اعتراض ته دا اعتراض موږ ته جواب وکړو نو دی وایي چې موږ ته داس منکرین حدیثي زه په حدیث عمل کوم څنګه منکرین حدیث شوم زه خو وګورم چې دا په حدیث عمل نه دی او به انکار وسته مولوی صاحب تعریف کو انکار تعریف کړه لو انكار دي توي خبر شب لولا هذا المنكر الجاء اكتشف تغني شيء هذا انكار تعريف ايه كده انكار دي توي انكار التصوري وقسم ده لولا هذا المنكر الجانب المقابل لنكر مونږ ته جانب مقابل انکار کړي نه درته موږ څنګه منکر وي مونږ وایو چې هغه وګو پر تاسو نو چې تول هم ثابت دي تر د وګورو پر چې تول هم ثابت دي کم یو باندې عمل کې دوه د رسول الله په جدا او رزق کې او په جدا اعمالو کې ثابت شوی دي اوس ته چې وایي چې زه دا دې پروژه ما ته په یو طریقه عمل وکړ دا کار رسول الله کولای شو صحابه د یو جماعت په لاسونو چت کړل او دا ما په ټولو طریقو باندې عمل وکړ دا رسول الله کولای شو ولې په دې عمل کې تنوع وکړو دې تنوع په عبادت وي دا د رسول الله ثابت دي او موږ په دغه باندې عمل کوو اوس د خپل تاریخي دلیل به موږ ته او تاسو کوم دا موږ دوست دغه نه خېدې ما ابو حنیفه رحمه الله نه دغه کتابونو ټول ورک هغه بهر راي پروت دي شافعي پروت دي بخاري پروت دي درکوم یک در کوم بل دا وای موږ سره ټول احادیث کتابونه شته او مفتي صاحب چې په سلويخ کال 50 کال کم مسکو هغه سره یو دلیل نشته یو خبره خدای چې ما سلويخ کال مونږ نه کړی 50 کال کړی زما مرګ وبکې په اعتبار معلومات سره کې دا ولا مرګ نه کړی الله دې عمر ورکی کړي مناسب وای وي تا 50 کال مونږ کړل الحمدلله شیخ سي ما 50 کال دا خبره دي دا ما ته ډیر عمر ولا ښکار شو څنګه مثال دی ما دې مثال دا مثال کې په وخت کې ډېر مسلې بغیر دې نه باندې فريجي خبره وایي مولای دا خبره وکړه الحمدلله چې وګونه په تکبیر تحریمه کې ټچ کول نشته چوته پوری چتول نه ټچ کول نشته پوسکو پوری چوته پوسکو پوری ورته څنګه ټچ کې نه پوسکو لیکن دا وی ثابت دی ودی سی وګ کنه ثابت دی کنه پوسکو پوری چتول ټچ کول نشته عمل ثابت دی دا به ثابت صحیح شو ثابت دی چتول کو ثابت دی کنه زمون سره الحمدلله دا یو مسله خو منو ته دا موږ خلاف دا موږ حدیث کې ممتاز ولې دا موږ حدیث کې وجه نه اوس دا مسله نه موږ دا وایي چې پروژه په عمل لا دا په عمل سره خبر کې بیا خبر کې یو باندې پیس کې ورغو چې رسمه جوړو دا ځکه اختلاف مشته نه بدل شو ځان الجنه جوړه کړی دا کتاب لیکلی دي څه ودی ته چې دا دغه کې زمون کم کتاب لیکلی دي چې وګون ته لاسو ته تول نشتی یو دا خو ته به دلیل لګیا هغه وایي دا
تاسو مازیګر په ماقام کوی نو خود نه ده خبره ده ماقام مو ځکه ما تاسو ته ورګی دغه خبره خبر عمل باندې ورګی یو عمل پیش یاره زما دا چې کوم خبره کړو سماله په نظر راځي شرطي باندې صحابي ما درې حدیث پیش کړو اما دا خبرونه چې موږ په درې وانو حدیثونو باندې عمل کوي یو حدیث نه پریږدو دا ورګی یو په یو ټیم ورګی حدیث دا مونږ استعمال ځکه غلط دی کنه ستاسو لاسونه خو دې شي کنه ته کو دې نه وچته دې کې څنګه راغلی دې کې څنګه راغلی دا سلوز دې لاسونه وچتواله راغلی دا سلوز دې لاسونه وچتواله ثابته اوس تاسو ما له خبر ته پرې مسله دا وایي مسله دا پرې دا چې ما درې حدیثونه وکړي ټیم زموږ یو غره ختم شوی دی دا مې ټیم تاسو زمانه اخلي ولې تاسو بخاری وکړي دا ما حدیث وکړي تاسو دا ویل نو مطلب ما جواب نه خبره ختم شوه تاسو خبره وکړئ ما درې حدیث وکړي صحیح مسلم حدیث مې ته وی چې باید د غوګونو د سرونو پوری پیغمبر لاس پټ کړی دا صحیح مسلم حدیث تاسو ویل مفتي سیدا وایي په اختلافي بچي اتفاقی په کې اختلاف نه کومه راځي چې اتفاقی شو مخکې ځو باندې شو بدرون باندې حدیث بدرون حدیث عمل جائز بالکل جائز جائز چې کوم دی کنه جائز دل په تمالا شرعي درجه منتخب کی شرعي درجه جائز دی واجب دی فرض دی سنت دی تب ما دراوي کې د لاس په ډول سنت دی واجب دی فرض دی دا به وای کنه ورګي جی فکر راځم منتخب تب لما خبر نه ته وایي چې دې پر لاس په ډول شي جائز دی وایي د دې پر مې دی لاس په ډول جائز دی او د دې سرونو لګوم دا فرض دی دا فرض دی دا فرض دی د دې شریع سیاست سره جایز خو بای او ډیر غټه جایز خو واجب چې هغه جایز دي فرض هم جایز دي سنت هم جایز دي مصاب هم جایز دي دا چې ودانیت په شرع کې جایز دی دا هیڅ دلیل نه غلي او واجب دی که سنت فرض دی هم جایز دي واجب هم جایز دي سنت هم جایز دي مصاب هم جایز دي فرض هم جایز دي تمام جایز شرعي دانیت تلفظ سنت دی که او فرض دی قرآن واجب واجب دی راځي ثابت اب قرآن ثابت دی مفتی صاحب الله اجر ورکی مفتی صاحب الله اجر ورکی یو ځان له طریقې ایجاد کړل بیا چې دا په حدیثو کې ده حدیث کې وته رسول الله په یو موس کې لاسونه یو ځای بروچت شوی دي په بل موس کې په بل ځای بروچت شوی دي دریوړ حدیث نه انکار دریوړ حدیث نه ورته په عمل کوم انکار وتا وکړه تاسو پر موس کړه ته دې په لاسونه چت کړی دي دې په لاسونه وګورئ دا دې په لاسونه چت کړی هذا وجه متين كبر المخابخ كبر المخابخ هذا وجه مدير وجه ولا لا وجه عمل مفتي سي وایي چې دا سنت دی که مستحب دی که واجب دی دوی مفتی سي خلل ډېر علم ورکړی دی دې علم ته د صحابه علم نه ورسېدل صحابه دا سوال نشو کولای چې یا رسول الله تاخذ درې مختلف عملونه وکړل نو فرض به کوم عمل دی سنت به کوم یو دی جایز او واجب به کوم یو دی آیا د صحابو په علم کې مخکې کېدل د دې څه معنا د صحابه جاهلان نعوذ بالله دا مخامخ دا متصور دا اوس یک تا چې ویل دا نیت چې دا جایز دی دا هیڅ مطلب بل دا چې کوم سوال کې دا سوال ضروري نه دی دا سوال ضروري نه زما ستاسو خبره ختمه ده کدا سوال ضروري سوال زمونږ په شریعت کې پټ ولې دی دا به موږ د شریعت په یو جزء کې راغلی و چې تاسو د کله هم قرآن او حدیث خبرو کې تاسو وایي دا سنت دی که واجب دی که مستحب دی موږ مؤمنان مؤمن څه ته وایي الله څه ویلي او رسول څه ویلي بس به هغه منم اوس زه دا مرتبه نه لټوم چې دا فرض دی که سنت دی که واجب دی که مستحب دی دا عمل خپله درجه شته او دا سوال کول دا شریعت کې هیڅ قسمه جواز نه لري او نه شریعت کې چې دا بیان شوی دی نه صحابو کړی دی او دا بلکې زه د امام مالک نه پیش کولی شم چې هغه ویل چې څوک وایي چې دا سنت عمل دی دا عمل سنت دی که واجب دی که مستحب دا زندیق دی د امام مالک نه دا ثابتولی شم دې کس به زندیق ویلي اوس مفتي صاحب باندې موږ څه فتوا لګوو عثمان راوړي مفتي صاحب صرف حنفیت کې ننوتل نه دي پکار عمیقه مطالعه کول پکار دي ځان ته قرآن حدیث نه خبرول پکار دي او تا خو ټول عمر د احادیثونو ته انکار کوي ته خو وګوره بلوچته نو لاندې تا شرط وجود کړی دی اوس پورې
ورون چې دا دعوه کنه ټیم نه وځي تطبیق وکړه په دې باندې ماته یو قول پېښ کړي بس دا تطبیق چا کړی دا تطبیق چا کړی بس بدا خبر خدمو ټیم پوره شوی دی کنه شیخ یو خبر دا ولا چې د صحابه او د پیغمبر نه د فرض د واجب سنت تاسو نه دی کړي زم باغ زمانه کې به غیر مخلدین نو کړو نو بوله به کړو باغ زمانه کې دا بچیان نو ولې به کړو سوال ته سوال ته هغه وخت نه بیان نو هغه وخت نه بیان نو او علي حدیثو څنګه وته اوس نه دا کوي بلکې صحابه خو د پیغمبر بلکې صحابه په دې ویل نو دې نو ما انزل الیک چې دا تاسو نه چې ایمان دی دا نه سنت دی واجب دی بل خبره وای صحابه د فرض اوس نو کړي نن چې سړی د حدیث دا وره چې د فرض مانه د اوس نه کوم یو سړی د فرض مون انکار وکړي نو د کافر وي د فرض انکار ورګه د فرض انکار مسلمان په کافر کیږي او په مباح باندې انکار مسلمان نه کافر کیږي مانه تعین نه پکار دی د فرض چې د فرض سو انکار وکړي د کافر وي کله تعین نه واړي بیا موږ چې کافر چاته ول سړی د مونږ نه ته د کافر بیا وي کنه ولې سیبو چې سړی فرض مونږ به نه منم ته په دې مونږ فرضیت نه ثابت دی ورګه او سړی د انکار مطلب په سبب ورګه ویتر واجب دی د ویتر د واجب نه منکر هغه د کافر نه دی وای ته ورته مو وای د فرض نه منکر خبر وکړه دې باندې بس نه ضروري نه خبره چې اسکل مباح دي ادا غره یې څنګه کار وکړي هغه څه وایي آرام سے پرې دا بلې کوئی پورا د درجه مطابق فرض واجب مستحب تعین بدلې کې تعین خبره دا چې څنګه کار وکړي ته کافر وي څنګه کار وکړي ته ګمراه وي څنګه کار وکړي ته سره دا اینو مسوا پانسو کا اقرار جواب د دې مفتي صاحب وخت ډیر زیات شو تاسو ته مینه دغه کلام خبره ختمه ده خبره حلاله لیکل کو لیکل دغه لیکل دي دا سره لیکل دا مفتي صاحب ولیکل مونږه دعوه ولیکل زمونږه دعوه مفتي صاحب نور ته قنار شي بس ته ملک نور دعوه د شته صفانو کو صفان مفتي صاحب یو دریا مونږ بس مفتي صاحب له وخت اخر کې واضح دا خبره دې پولیس یې کړې وې د دې قاضي سي مرور ته او دایره مختلفه وې چې د رسول الله نه احادیثو کې لاسونو چتول د وګو پورې هم راغله د وګونو پورې هم دا اختلاف جوړ شوی وې په مفتي سي باندې پول کې خو د ویل کې دې پورې پوښتنه لاندې بنو چې د اختلاف جوړیږي نه چې حق پټ شو نو اختلاف جوړ شو نو زه دا توصيحات خدا کومه چې اختلاف به هله ختميږي چې تکره د حق اظهار وکړي چې ته تر کومه پورې حق پټه دا اختلاف به تاسو جوړیږي دا نه حل کیږي نه او بل واځو نشهاد ته دا کومه چې خپل کتابونه خو مطالعه کړه چې تاسو کتابونه کې دنه نشي کما دا کتاب تاسو شروع کو کنه په دې کې خبرې دي چې دی ورته شریعت وي او دی په خپل کور کې هم خبرې نشي کولای دغه خبرې دی ولیکلي دا دی فقہ ده اوس دې خبره چې یو مسله هغه ثابت دي 5 لک روپۍ زمانه فارم مسله وایي یو مسله چې کوم کتاب کې لیکل شوی دی دا مثلا شروع کړي نور بس ته زه د مفتي صاحب وخت ډیر واغسو شیخ صاحب بس ته مفتي صاحب وخت ډیر زیات واغسو لا بند بند آئنده یو تاریخ مقرر کا آگے تبرازو ایک دعوی جواب دعوی بند یو تاریخ مقرر کے لیے مفتي صاحب مفتي صاحب خلاص بس ته بیا بس ته شته پورا وا دا د مفتي صاحب وخت هم ډیر زیات خبره
سمجھ هر وخت راځي تاریخ وایي 18 تاریخ دواو جواب دواو په لیکو کنه 18 مئی 18 مئی لیکه 18 مئی خبر باندې یو باندې بیا شرم نه یو موضوع راوړی ماحول کې او نور حالات شي بس لا مفتي صاحب زه خامخا ثابتوم وای نه قرار دی شیخ اوس به ثابت نه باغ وایې